السلام علیکم. پرون د سلو کالو په عمر کې د امریکای یو سابقه وزیر خارجه هنری کیسنجر وفات شو. دی په 1923 کې پیدا شوی او په 2023 کې وفات شو. هنری کیسنجر ډیر یو اهم سړی او ډیر قابل سړی او د امریکای د مفادات او هغه ډیر ښه تحفظ کړی او د پاکستان سره د تاریخ یو واقعه د ډیره اهم ما وی چې نن د سر هغه شیر کم او موجوده حالاتو کې د هغوی هغه اثر رسوخ چې دی هغه درته ټول تفصیل ووایم. هنری کیسنجر چې هغه نه یو پیره تپوس یې وکړو چې امریکا ولې عظیمه ده، نو هغه ورته وی چې امریکا په دوه وجوهاتو باندې عظیمه ده. یو چې د امریکای دشمن یا غدار د دنیا په هر ځای کې هغه مونږ را پیدا کوو او وجنوي، او دویم دا چې د خپل ملک سو غداري هغه مونږ د خپل مفاداتو دپاره استعمالو او د هغه ملک په خرابو. دا دوه د هغه مشهور کوټو. تاسو ته کو یاد شي ذوالفقار علي بوټو د پاکستان ایټمی پروګرام خالق دی، شروعات یې هغه کړی. ډاکټر قدیر په هالند کې کار کو او هغه دغه ته خط ولیکو ذوالفقار علي بوټو ته چې زه راتله غواړم او د خپل ملک دپاره څه کول غواړم. ذوالفقار علي بوټو هغه راوغوښتو، میټینګ یې ورسره وکړو او بیا یې ولې د دې ایټمي پروګرام انچارج کو او ویې چې دا پروګرام شروع کړه. هغې دپاره اولنۍ سرمایه کرنل قذافي د لیبیا ورکړې وه او نور څه دوستان ملکونه به ورسره. دا پروګرام چې شروع شو او کله هنری کیسنجر ته پته ولګېده چې امریکا خو خوددارۍ دپاره روان دی، ځکه بوټو صاحب د پاکستان د خوددارۍ خبره کړې وه، نو هغه دا چلو کو چې هغه بوټو صاحب لا یو دمکی ورکړې وه چې زه به د نشان عبرت جوړ کما، خو مه کوه دا کار، دا ایټم بم مه جوړوئ کنې تا به زه ختم کم. بوټو صاحب د هغه ونه منله او هغه کار یې ختم کو. نو د بوټو صاحب خلاف یو تحریک شروع شو، دا ټول جماعتونه یو ځای شو او د نظام نفاذ مصطفی په نوم سره یو تحریک شروع کو او د بوټو صاحب خلاف دومره احتجاجونه شروع شو چې هغه ضیاء الحق ته موقع ملاو شو او هغه مارشل لا ولګوله، د بوټو صاحب حکومت ختم کو، هغه اول جیل کې واچو او بیا یې پانسی کو. او هغه سي کار کم چې په رژیم چینج کې د عمران خان سره شوی دی دغه سیم کار وشو. په هغه وخت کې چې کم کسانو د بوټو صاحب خلاف را یوځای شوي وو هغې کې څوک وو؟ هغې کې د مولانا فضل الرحمن صاحب والد صاحب و، مولانا د هغوی والد صاحب و، ذهن نه مې نوم ووتو، مفتی محمود صاحب و، دا ټول خلک چې او د ایمل ولی والد صاحب ولی خان دلی و، د بلوچستان دغه خلک و، دا ټول را یوځای شو او د بوټو صاحب خلاف تحریک هغسې وچلو څنګه چې په رژیم چینج کې د عمران خان خلاف دا ټول خلک را یوځای شو او تحریک وچلو، عمران خان حکومت ختم کو. عمران خان اوس په جیل کې دی ځکه چې بوټو صاحب د ایټم بم جوړولو کوشش کړی، شروعات یې کړي وو، هغې کې الله پاک مونږ کامیاب کړو او د پاکستان د خوددارۍ خبره یې کړې وه او عمران خان اپسولوټلی ناٹ ویلیو او د پاکستان د خوددارۍ خبره یې کړې وه. نو تاسو ته کو یاد شي د جنرال حمید ګل یو ویډیو کلیپ په د سوشل میډیا پروت دی، هغه ویلیو چې کله هم پاکستان کې داسې لیډر راشي چې د پاکستان د خوددارۍ او د مضبوطۍ خبره کوي د هغه خلاف به په پاکستان کې ټول د امریکای ایجنټان یوځای کیږي. نو اوس تاسو وګورئ چې د بوټو صاحب خلاف کم خلک یوځای شوي د چا ایجنټان دي او چې د عمران خان خلاف کم خلک را متحد شوي وو، د امریکای سفارتخانه اکټیو شوی وه، سند هاوس کې څه ترتیب جوړ شوی وو. نو دغه چې دواړه کړۍ ملاو کې نو تاسو ته پته ولګي چې مونږ د امریکای څومره غټه کالوني او د هغوی د اشارې نه بغیر هیڅ نشو کولی او کو څه کوو نو هغه سړي داسې کي چې د صفحه هستي نه میټاو کی. بوټو صاحب د ضیاء الحق په دغه باندې ډیکټیټرشپ کې پانسی کو، بالکل یو عدالتي مرډر و، دغه ته عدالتي قتل وای. څنګه چې اوس زمونږ عدالتونو فیصلې کوي دغسې مخکې هم کولې او څنګه چې اوس د عمران خان خلاف جعلي د دروغو کیسونه او په جیل کې کړي ځکه چې هغه امریکې ته اپسولوټلی ناٹ ویلی
او اډې ول نه ورکولې او ډرون اټیک یې بند کړي ما وی نن هنري کیسنجر پرون وفات شوی دی چې تاسو ته د تاریخ نه یو واقعیا او د نن سبا حالات وایم چې په 75 سال کې هیڅ نه دی بدل شوی مونږ هغه سي د امریکای په غلامۍ کې یو او دا غلامی به اله ختمیږي چې شعور راشي او موږ د خپل ملک د مفاد فیصله وکړو موږ همیشه د امریکای غټ خلکو کتابونه لیکلي کم چې دلته وزیر خارجه پاتې شوی یا سفیر هغه دومره عجیبه دي چې طالب شرم درشي هغه کتاب کې اکثر لیکلي چې د پاکستان د سیاستدانان او غټ افسران او د ادارو د مشران دومره په اسانه د دوی مطالبه سي چې موږ ورته سکار وي دوی وي زویله مې د امریکای یونیورسيټي سکالرشپ را یا ول نېشنلټي را په یو سکالرشپ او په نېشنلټي دوی د پاکستان ټول مفادات خرڅي نو دغه ځکه چې د دوی د ملک سره د ستا جایداد بهري ستا بچي بهري ستا ارسه بهري ستا د ملک سره مینه د کم طرف رااله نو دغه بدقسمتي د زمونږه چې د 25 کروڑ ملک دی او خودداری نشته د امریکای غلامۍ کې نو چې کله د خوددار لیډر راځي بس د لارې نه لړکې او دلته کې د امریکای دومره ایجنټان دي په هر طبقه کې دي په سیاست کې دي په مذهب کې دي په ادارو کې دي چې هغه داسې یو ځای شي چې ستانه به وارو پار خطا کی خو اوس د سوشل میډیا په برکت هغه ټول چهره واضح شوي مخکې د بوټو سه په دور کې ول نظام نفاذ مصطفی نومي خو خلکو یې جوړ د اسلام د نفاذ د پاره دوی تحریک چلی در پرده د هغوی صرف د امریکای د مفاداتو د پاره او د بوټو سه ختمولو چې د ایټمی پروګرام بنشي او عمران خان سره هم حق کار وکړو خو دی وخت کې داغه خلاف اداري او هر څه خو په یو پیج دي خو عوام ورسره نه دي مرګري پاغي کې ورسره عوام مرګري شو ځکه چې د میډیا دور نو صرف یو اخبار بو په اخبار کې چې به سری شاده روغ لیکل خلکو به یقین کو د تاریخ دا واقعه وا ما چې تاسو سره شیر کوم امید لرم تاسو به خوښ شوي کوم خوښ شو نو کمنټ پیو کې شیر کې لایک کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته